وای چې سړی زورور وي نو زامن پیدا کیږي او چې ښځه زورور وي نو لوریانې پیدا کیږي. دا خبر به تاسو اورېدلی وي. نن دا خبر ریل کې چې دنو مطلب دا دی ښکاره کیږي درته. او ما یو ویډیو هم کړې وه، هغه څوک چې د هغې نارینه اولاد نشته دی په باره کې ما دا خبره کړې وه. نن دغه یو ریل کیس الحمدلله موږ د سره شیر کوو. دا تاسو چې کوم ماشوم وینئ نو د دې مور بیبي موږ له علاج له راغلی وه او هغې دا غوښتل چې الله رب الجلال موږ ته نارینه اولاد راکړي. ما د دې مور بیبي ته ټریټمنټ ورنه کړلو، ما د دې والد صاحب ته ټریټمنټ ولېږلو. څنګه چې دې نه وړاندې موږ ذکر کړی دی چې د نارینه ایکس او واي کوم کروموسوم دي هغه زورول پکار دي، او خاص کر بیا د نارینه کوم واي کروموسوم دي هغه زورور شي نو الله رب الجلال ته نارینه اولاد ورکوي. تاسو ته خدا معلومه ده، موږ ټولو ته دا معلومه ده چې اولاد ورکول، نارینه ورکول، زنانه ورکول دا د رب الجلال کار دی. خو دلته که چېرته د دغه نارینه اولاد کوم واي کروموسوم دي دا زورور شي نو الله رب الجلال ته نیکمله نارینه اولاد ورکوي. نن دغه مخورکۍ راغله او دغه ماشوم ځان سره اوسو. ډاکټر صاحب موږ مو پیژندلو، ما ورته ویل پیژندلو خو موږ ډېر پیشنټ راځي، موږ پیژندلو خو بوتي وي. وایي زه راغلی وم او د نارینه اولاد دپاره خاص کر موږ چې د تاسو نه غوښتنه کړې وه، بیا تاسو زما خاوند ته ټریټمنټ ولیکلو. الله رب الجلال موږ ته نارینه نیکمله نارینه اولاد هم راکړی دی. نو د دې ویډیو مقصد زما دا دی که د یو نارینه واي کروموسومز د هومیوپیتي د یو بهترین میډیسن سره زورور شي او د زنانه کوم ایکس کروموسوم دی هغه د دې سره ملو شي نو رب الجلال ورته نارینه اولاد ورکوي. دې ته مبارکباد وایم. او هغه څوک چې هغه د نارینه اولاد نه محروم دي هغې ته زما دغه پیغام دی، ورکولو والا رب الجلال دی. دا تاسو ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده، او په دې هم تاسو پوهېږئ چې رزق هم الله رب الجلال ورکوي. خو توکل به کې، تکل به کې، خواري به کې نو الله رب الجلال برله چې ده نو رزق درکوي. نو دا موږ منو چې نارینه یا ورکول یا نه ورکول د رب الجلال کار دی. او چې د چا اولاد نه کېږي تاسو وینئ چې دنیا ډاکټرانو باندې ګرځي نو بعضې خلک به ځانه پروفیسران نه جوړوي. په دې خبره باندې به تاسو عمل کوئ چې اولاد کله نه کېږي نو انسان ډاکټر له ورځي، کله چې انسان بیمار شي نو ډاکټر له ورځي، او چې کله مې انسان باندې بیماري راشي نو هغه رب الجلال ته لرکولی هم شي. خو دا د دنیا دارومدار دی، یو تکل، یو سرکل دی چې په دې باندې رب الجلال دغه دنیا روانه کړې ده. زما رزق د بل دپاره لیکلی دی، د بل رزق زما دپاره لیکلی دی، او په دې باندې دغه دنیا روانه ده. نو الله رب الجلال دې ته نیکمله نارینه اولاد ورکړی دی. د چا چې اولاد نشته د هغې دپاره دعا غواړم الله دې ورته نیکمله اولاد ورکړلی کړي، او د چا چې نارینه نشته دی الله رب الجلال دې ورته نیکمله نارینه اولاد ورکړلی کړي. آمین ثم آمین.